غلو مونږ وهلي وو کله یو تاړی کله بل تاړی کله په یو باندې خرڅوي کله بل باندې خرڅوي دلته د ملا فیصله کېږي په اسلام آباد کې یو پنجابی راځي هغه زمونږ د دې علماو خبره کوي دا ډېر د شرم خبره ده د سوات د خلکو دپاره د سوات د عوامو دپاره دویمه خبره دا ده کله چې مونږ دلته رالو په KPK کې مونږ له حکومت راغی په وفاق کې حکومت نه و نو درې ادارې داسې دي چې په هغې کې مونږ کار نه شو کولی د هغې مثال داسې و لکه د ګاونډیانو کره چې کار نه کېږي یو سویګیس وه یو ابدا وه یو NHA کوم چې د مین روډ د GT روډ نو که تاسو وګورئ دین علاوه مونږ په سکولونو کې کار کړی دی مونږ په هسپتالونو کې کار کړی دی مونږ په پټوارخانو کې کار کړی دی الحمدلله نن چې زه یو دفتر ته ځم نو افسر دې ته ګوري چې یاره دوه مخکې مونږ د کرپشن خبرې نشو کولی دا دې ورکر ته لوی حیثیت حاصل دی کوم چې په دې تحریک کې زموږ سره شامل دی جدوجہد چې کوم هو अब تاسو کتلی چې کوم د میټرک امتحانونه شوي دي زیات رزلټ پکې د سرکاري سکولونو کې ښه رزلټ راغلی دی مونږ په سکولونو کې کار کړی مونږ په علماو سره کار کړی کوم ځای چې علماو دي کوم ځای چې احترام ځای دی هغو له ورکړی دی مونږ د هغو نه مشوره اخیستې صوبایي حکومت کې بیا بیلونه پاس شوي دي او په هغې باندې په لاندې سطح باندې کار شوی دی یو سړی وایي چې یاره په PTI حکومت کې کار نه دی شوی راشئ زموږ سره کښېنئ خپله کارکردګي راولئ زموږ د 15 کالو د صوبایي حکومت چې وفاق مونږ له په دې کې د یو کال فنډ هم نه دی راکړی الحمدلله زموږ مشران مخلص او د دې قوم سره مخلص که تاسو خیال کړئ مونږ چې به کله زمونږ ملګري تلو سویګیز دفتر ته نو هلته به په اخر کې خو زمونږ ذهن دا جوړ شوی چې کوم مسلم لیګ والا دی سویګیز محکمو هغو ته په حواله ده وروره که د ګیس میټر لګې نو اول به په کور له پاسه جنډه لګې که فرض کا د سویګیز کار کې نو اول به ځانه داسې مشر ګورې چې ستا سره هلته په دفتر کې خبره کولی شي داسې دوام دا ده چې کوم ځای ټرانسفارمر و تاسو به کتلی دو راغلی دي ټرانسفارمر ته یې امیل اچولی دی ګلاب جامن یې ورله ورکړی دی چې خدای پاکه دا ټرانسفارمر مونږ یو سړی د هغو نه تپوس وکړي کله تاسو چې د خپل قوم خپلو پیسو کله تپوس وکړو نو هغه قوم څوک هم نشي دغه کولی یوه ورځ چې تاسو تپوس وکئ وایي که دا تا په خپلو روپو اخیستی بیا ستا په مونږ باندې حق دی دا د دې غریب روپۍ دي د ګاډۍ والو روپۍ دي د مزدور په روپۍ دي دا د رشنې والو حق دی دا محکمو والا ستاسو نوکران دي دوی راځي تاسو له به حل کوي کوم چې په اسلامي ممالک کې کم کار کېږي انشاءالله تعالی زمونږ خان صاحب یوه خبره کوي زمونږ په دې خبره باندې په دې تحریک کې شامل شي هغه وایي کله چې ما له خدای پاک مقرر کړه د پاکستان نو انشاءالله زه به څنګه چې د مدینې ریاست و انشاءالله تعالی زه به هغه نظام دلته راولم هغې کې انصاف و هغې کې عدل و هغې کې مینه وه هغې کې خلوص و هغې کې رورولي وه نن مونږ دا وایو کوم چې په پاکستان تحریک انصاف کې زمونږ سره مشران دي علما دي د محلې په سطح باندې د کلي په سطح باندې مونږ چیلنج ورکولی شو تاسو د دې نه 15 کاله مخکې لاړ شئ په هغه وخت کې یوه پیره دې خلکو له قسمونه قرآنونه ورکړي وو چې یاره مونږ د اسلام په نوم باندې وډالو ټیک ده ټولې صوبې دونه ورکو یو دې راته وښایي تو په خپل تحریک کې په خپل صوبایي حکومت کې سودي نظام ختم کړی ماشومانو ته د سکول کې د KG نه والا تر 10 پورې ناظره پرس کړي دا ماته وښایه دې ته اسلامي نظام وایي چې زما ماشوم راپاسي لسم ته رسي چې هغه قرآن حافظ جوړ شوی تمیز پکې زموږ قرآن سټډي کي زه نن خبرې کوم چې یاره زه خپل مشر عمران خان ډیپینډ کوم په دې خبرو ډیپینډ کوم کوم چې موږ مطالبات کړي وو هغه الحمدلله هغه پوره شوي دي مونږ چې کله په صوبه کې رالو نو مونږ ټوله ترجیح ورکړې ده علماو له مشرانو له کوم چې د هغو پالیسي مونږ له راکړې ده په هغه پالیسۍ باندې په صوبایي حکومت کې بیلونه پیش شوي دي نو دا تاسو 15 کاله زمونږ کارکردګي وکړه چې په هغې کې زمونږ سره وفاق نه و 35 ارب روپۍ یو کال زمونږ رکاو شوي وې 42 ارب روپۍ بل کال رکاو شوي وې صوبایي حکومت له به یې دا نه ورکولې یو صوبایي حکومت ته وښی چې په 3 کالو کې موټرۍ جوړه کړي نو موږ صوبایي حکومت الحمدلله په خپله خرچه باندې داسې موټرۍ جوړه کړه دې غریب ته دې پته نشته دا پته ځان ته ولګوئ کم خلک چې مري ته ځي کم خلک چې په پاکستانو کې نورو علاقو ته ځي سیر و تفریح له
نو دا ټول خلک په هغه علاقو په ځای سواد ته راځي او د دوی چې کم سفر دی هغه به ډېر په اسانتیا دلته چې ماچس څوک خرڅوي د هغه به هم کار کېږي دلته چې څوک کم روزګار کوي د هغه غریب به ښه روزګار کېږي زموږ سره وعده شوې ده چې په پورې غاړې باندې به انډسټري کولو انشاءالله زموږ د پاکستان تحریک انصاف زموږ سره مشر عمران خان چې کومه وعده د قوم سره کړې ده هغه پوره کړې ده او بله اوس په کابل کې دا وعده هم زموږ سره کړې ده چې کوم کسټم ایکټ خبره شوې ده صوبایي حکومت یا وفاقي حکومت فاټا او پاټا په دې کې چې کم سواد مرکن ډیویژن راغلی دی وایي زما د دې قوم سره دا وعده ده چې انشاءالله تعالی په 25 تاریخ باندې تاسو بیټ مور ولګو نو انشاءالله تعالی زه به دا کسټم ایکټ ختموم انشاءالله تعالی